دا چې اخته یو شپه او ورځې خپل سکون لټوو خپل سکون لټوو پښتونه دا د چا ازار دی پته نه لګیږي. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات ګرانو کتونکو. زه یم ستاسو ورور محمد فرهاد د قبایل ټي وي په سکرین باندې په پروګرام د ادب خدمت کې حاضر یم. کتونکو نن چې کوم مېلمه دی موږ سره په څنګ کې ناست دی عبدالغفار پښتون صاحب چې د ضلع اورکزۍ تعلق لرونکی د اکوخیلو سیمې اوسیدونکی دی. د دغه سره موږ دوه دریو کالو نه په رابطه کې وو، دا په خلیج ممالک کې وو. نو نن هغه ورځ راغلی د عبدالغفار پښتون صاحب تاسو له په پروګرام د ادب خدمت کې هرکلی وي. جی ټولو مینوالو له ټولو نه وړاندې السلام علیکم وایم او ډېره مننه فرهاد صاحب چې تاسو موږ له دومره مکاره وکړله چې موږ تاسو سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. بالکل تاسو موږ سره ډېرو وختونه تقریبا منسلک په سوشل میډیا په ترو باندې او زه هم ډېر فخر محسوسوم چې خپلې علاقې کې کوم موږ داسې ځوانان کسو چې هغه د علاقې او د وطن د خلکو دپاره خپلې ذمهوارۍ سره انجام کوي، که په هر رنګ کې وي، نو موږ ډېر خوشحالېږو. دا ډېره د فخر خبره ده. تاسو ډېره مننه جی مهرباني. عبدالغفار پښتون صاحب دا ورته ووایه چې تاسو شاعري د کم سن نه شروع کړې وه، استاد هم څوک دی او داسې څه وجه وه چې تاسو د شاعرۍ په دغه لار باندې روان شوي؟ فرهاد صاحب خبره داسې ده چې شاعري خو خیر دا د الله تعالی طرفه یو الهامي غوندې شی وي او تقریبا زه ډېر مشهور سن 1995 کې چې دا اثرات مونږ له به داسې راتلل، خواښ به مو د شعرونه او کتابونه به مختلف اړول. داسې انا چې کوم دي دا اثرات مونږ کې شروع شوي دي، شاعري خواهشات او شوق چې کوم و. او بیا 2004 نه باقاعده مو د لیک آغاز وکړله د سوات نه او بیا انا ردیلې چې کوم دي بس وقتاً فوقتاً مونږ لګیو خپل غزل، نظم او کلام او حمد او نعت وغیره چې کوم دي د ټول بس مختلف طریقې سره چې کوم دي مونږ الحمدلله کوو. او بیا زه بهر پوته شوم په د منځ کې حالات هم داسې دی لوکین پیښ شولو او بهر ملک له پکې تاګ راغلو. نو بهر چې بیا لوړلو بیا مو ډېره شاعري تقریبا ولته مو وکړله او څو تپوس وکړلو چې د استاد نو په اجرا یو پروګرام مو شاعرۍ منعقد شوی و. هغه لا غټ شاعران راغلي وو، رحمت شاه سهیل راغلی و، هاشم بابر صاحب راغلی و، جدران منتظر راغلی و. نو په مشاعره کې الله تعالی موږ له مکاره وکړله و. حالانکې مو ایله شروعات 2006 کې تقریبا. نو د هغه وخت نه بیا چې کوم دی د هاشم بابر صاحب او رحمت شاه سهیل صاحب هغه له مو د خپل کلمونه وړاندې کړل چې تاسو سرجي دا وګورو لږ چیک یې کو چې په دا کې څه فرق کمای زیاتای پکې وي. ټول هغه چیک کړلو ویل دل. نو هغه بیا موږ له داد راکړلو ډاډګیرنه یې راکړله. نو یو قسم له چې کوم دي زه په خپل استادانو هغو له ویم. دا ورته ووایه چې موږ خو تاسو سره په سوشل میډیا باندې په رابطه کې وو، خو الله نه شکر به ادا کوو د الله تعالی چې هغه ورځ راغله نو خپل مینوالو سره یو خوندور غوندې کلام شریک کړه. جی انشاءالله ویلو نه ضرور بالکل. تاسو له به زه یو نظم غوندې خپل هغه کوم چې هغه موږ په دوبۍ کې لیکلی تاسو په اجازات سره. شعر دی چې څوک پکې روغ دی څوک بیمار دی پته نه لګېږي، خو سل کسان دي یو انار دی پته نه لګېږي، او هر څوک یې مروړي په دې تمه چې زما نصیب شي، خدای خبر دا ځل چوار دی پته نه لګېږي. مننه جی ډېره مننه. او دلته د غټ کاڼي په تله هر چا ځان تللی او څوک دی کمکل څوک هوښیار دی پته نه لګېږي. د وخت سپیرو بادونو رانه هر څه هېر کړل، د وخت سپیرو بادونو رانه هر څه هېر کړل، او کله خزان کله بهار دی پته نه لګېږي. ډېره مننه ټولو ملګرو، ډېره مننه. مطلب پرست د زمانې رانه چاپېر راټول دي، مطلب پرست د زمانې رانه چاپېر راټول دي، او کم پکې یار دی کم اغیار دی پته نه لګېږي. ډېره مهرباني. مطلب پرست د زمانې رانه چاپېر راټول دي، کم پکې یار دی کم اغیار دی پته نه لګېږي. او د دې دنیا دکاندارۍ باندې هیڅ نه رسېږو، د دې دنیا دکاندارۍ باندې هیڅ نه رسېږو، بس هر خوا ګرم یو بازار دی پته نه لګېږي. مننه. او آخري شعر دی چې دا چې اخته یو شپه او ورځې خپل سکون لټوو، دا چې اخته یو شپه او ورځې خپل سکون لټوو، پښتونه دا د چا ازار دی
پته نه لګي. ډېر زبردست، ډېره مننه پښتون صاحب. دا که تاسو سوچ وکړو په الوکا باندې ډېر سخت حالات تیر شوي دي، نو که داسې یو کلام تاسو لیکلی وي د حالاتو په باندې چې کوم زموږ په قبایلو باندې تیر شوي دي، هغه هم د خپلو مینوالو سره شریک کړه. جی بالکل، حالات خو ډېر کړکېچن په دې الوکا باندې تیر شوي دي او الحمدلله چې اوس حالات ډېر بهتر دي او الله تعالی دغه رنګ امن لري. او په هغه وخت کې مو یو نظم بل لیکلی و، شعر دی چې وخت او حالاتو پرېږدې نور مې په سکون پرېږدې، وخت او حالاتو پرېږدې نور مې په سکون پرېږدې او زړه مې تر څو پورې چاوې د زړه چاودون پرېږدې، او د هیڅ بې حسه سپکوې د یو بل ولې کوې، د هیڅ بې حسه سپکوې د یو بل ولې کوې، او دا عادتونه د فرعون او د قارون پرېږدې. ډېره مننه. او هیڅ مو ترې جوړ نه کړل خو هسې مو خلک وجړول، هیڅ مو ترې جوړ نه کړل خو هسې مو خلک وجړول، ای شیطانانو بس کړئ نور دغه لمسون پرېږدئ. مهرباني جي. او څوک پکې دا شعر دی چې څوک چې په ژبه د حیا شرافت نه پوهېږي، څوک چې په ژبه د حیا شرافت نه پوهېږي، د داسې خلکو سره خلکه خپل ژوندون پرېږدئ. مننه جي. او بل شعر دی چې لکه د مچ په رنګ لاسونه هسې سلم وروړئ، لکه د مچ په رنګ لاسونه هسې سلم وروړئ، او د سبا غم کوئ پرون تیر شو پرون پرېږدئ. ډېره مهرباني. او بل شعر دی چې په اتفاق کې خیر سیالي ده سره یو موټی شي، فرهاد صاحب وایي په اتفاق کې خیر سیالي ده سره یو موټی شي، او دې زمانې ته یو مثال د خپل تړون پرېږدئ. دا شعر یو ځل بیا وایه. ډېره مننه جي. دا شعر په اتفاق کې خیر سیالي ده سره یو موټی شي، او دې زمانې ته یو مثال د خپل تړون پرېږدئ. او آخري شعر دی، وایي د دنیا خلکو تر قیامته به یې زیر نه کړئ، د دنیا خلکو تر قیامته به یې زیر نه کړئ، او نور پرې ځان ستړی نه کړئ، پرېږدئ د پښتون پرېږدئ. زبردست، ډېر ښکلی. پښتون صاحب هغه یو غزل چې عنوان یې دی په للمه کې کوټه، اول خو دا ورته وایه چې دا غزل دې څنګه ذهن له راغلو، دا دې څنګه جوړ کړی، او یا نه پس په غزل هم خپلو مینوالو سره شریک کړي. ډېره مننه فرهاد صاحب. د په للمه کې کوټه مونږ څه ملګري داسې ناست وو په یو ځای کې، نو هلته تللي وو او هسې مو چې فکر وکړلو باره په للمه کې یو کوټه چې کوم دی د مونږ اکثر قبایلو علاقو کې چې کله هم لوړ شي ناسته پوسته په للمه کې د کوټې موټې هسې ځون ځونډوي خلکو، نو هغه چې مونږ وکتله اساسې مو قدرتي ذهن له راغلل چې یاره راشه په دې ماحول د عکس چې کوم دی دا په اشعارو کې په شعرونو کې رابند کړه. نو هغې په باره کې بیا مو د یو څو اشعار ولیکل، عنوان دی چې للمه کې کوټه. تاسو په اجازت باندې شعر دی، وایي بره چې په للمه کې کوټه ښکاري، او سمه د جنت یوه ټوټه ښکاري، او ډکه د ورخاړي سرو ګلونو نه، ډکه د ورخاړي سرو ګلونو نه، او وي پکې ځوړنده یو روټه ښکاري. ډېر زبردست. ډېره مننه. او بل شعر دی چې کله چې موسم د پسرلي راشي، یو خواته شړشم بل خوا ملټه ښکاري. ډېره مننه. او بل شعر دی بره یې سپیدار په لاره وکرل، بره یې سپیدار په لاره وکرل، او لاندې ورته شړو یو بوټه ښکاري. ډېر زبردست. ډېره مننه. اوس یې له پټو جوار ربدلي دي، اوس یې له پټو جوار ربدلي دي، ښي طرف ته ګوټ کې ټنټه ښکاري. ډېر زبردست. دا شعر یو ځل بیا وایه. ډېره مننه جي. اوس یې له پټو جوار ربدلي دي، او ښي طرف ته ګوټ کې ټنټه ښکاري، او ټول خلک یې ښه دي ښایسته کلی دی، ټول خلک یې ښه دي ښایسته کلی دی، صرف یو رقیب پکې جوټه ښکاري. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. ډېره مننه. او بل آخري شعر دی، کله چې پښتون جانان ونه وینم، کله چې پښتون جانان ونه وینم، بیا ټوله دنیا الټا الټا ښکاري. ګرانو کتونکو، دا و د نن ورځې پروګرام چې مونږ د عبدالغفار پښتون صاحب سره یو مرکه وکړه. زه دا پروګرام په دغه شعر باندې ختمول غواړم چې د دنیا خلکو تر قیامته به یې زیر نه کړئ، د دنیا خلکو تر قیامته به یې زیر نه کړئ، نور پرې ځان ستړی نه کړئ، پرېږدئ دا پښتون پرېږدئ. ډېره مننه، والسلام.